कितने स्टेमिना कितने आपका? अलहमदुलिल्लाह स्टेमिना बड़ा स्ट्रांग है. खान साहब की जो आवाज़ है वही स्टेमिना. अच्छा खान مصطفی ته وی چې د پی ټی آی بوک هړتال لی او د غرض لري چې عمران خان را آزاد کړي شي. عمران خان دی ولې خوښ دی زړه کې دی اوسي زړه کې نه چې په وینه کې مې तो कितने स्टेमिना कितने आपका? अलहमदुलिल्लाह स्टेमिना बड़ा स्ट्रांग है. खान साहब की जो आवाज़ है वही स्टेमिना. अच्छा खान साहब स्टेमिना यही है. ये स्टेमिना है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं खान साहब की. अच्छा इसको देखकर आपका स्टेमिना मजीद बढ़ जाता है. यस यस. एक एक नवाले पे अली याद. मोहम्मद खान साहब से भी पूछते हैं. अली मोहम्मद खान साहब सुबह क्या खाया था? भूख लग रही है आपको? देखिए मैं कभी झूठ नहीं बोलता. سلامونه ملګرو ستاسو ورور یا زحمت ستار ما د ملګرو سره د پی ټی آی تاسو ته پته وی چې د پی ټی آی بوک هړتال لی او د غرض لري چې عمران خان را آزاد کړي شي. د ملګري سو خپل خیالات شیر کول غواړي نو هر کله درته وایو دا راته ووایه چې د پی ټی آی چې کوم بوک هړتال لی نو دې ته په کوم نظر ګوري؟ شکریہ ریاض احمد کم دی والا چې کم بوک هړتال شروع کړی دی نور عمران خان د آزادېدو لپاره خو دا ښه ګام دی ښه سټپ دی خو چې عملي کاروایي پرې وشي. دا ایم این ای ایم پی ګان چې کوم دي دا چې کوم دی زموږ نه ووټ واخلي او هغه ښه دغو ته رسېدلي دي کرسو ته ځان رسولی دی خو عملي کاروایي چې کومه دی نه کوي. د پی ټی آی ډېر زیات تو چې کوم ووټ بینک ته مطلب نیو ځوانان شو دي علاوه نور ټول پی ټی آی والا وایي چې دوی د عمران خان په نوم ځان فاس کو او د دې نفس دوی څه عملي دغه نه کوي د عمران خان د رهایي دپاره. دغه باندې څه نظر لري څه خیالات لري؟ نو کوشش پکار دی چې کوشش ښه ډېر وکړي او په بوک هړتال خو چې کوم دی عوام خو په بوک هړتال کې عادت دي خوارانو ته څه نه میلاویږي دی خو یو ورځ دغه کوم موږ ټول پر دغه پی ټی آی نه بلکې پاکستاني عوام دې ته وایي سختکوش ده مطلب د دوی مشکل بیر کولی شي. نو بوک هړتال لا وړه خبره ده خو لکه د پی ټی آی د دې لیډرشپ نه مطمئن یې که نه خفه یې تي؟ نو مطمئن هم تي او خفه هم تي په دې خبرې چېرې دي پوره عملي کاروایي نه کوي. پاکه وایه عملي کاروایي نه کوي راوځي او دغه وکړه خو بیا په خپل ډېر د پی ټی آی ملګري د بیرسټر ګوهر نه سپیشلی ناراضه دي خفه دي وایي چې دې څه عملي اقدامات نه کوي. نو هغه ته په کوم نظر ګوري؟ نو هغه ته خو زه دا وایم چې یاره ته نن سبا کې مشر یې د پارټۍ چیرمین یې او ته چې یو کار نه کوې نو نور به څه وکړي لکه د ملک د ټول نه مقبول ترین پارټي عمران خان ده ته حواله کړې ده نو دې نه بل غټ باور نشي کېدی. نو پکار دی دې وخت کې دې څه عمل وکړي چې هغې په ترو سره د عمران خان رهایي اسانه شي؟ نو کوشش چې دی ډېر وکړي او بوک هړتال هم ښه دی خو په دې هم کار یوازې نه کېږي عوامو ته خو د تکلیف وي وبینې چې په سوشل میډیا به د دې نه هم یو مذاق او دغه جوړ شي بلکل. نو بل څه سجیشن ولا ورکوي که نه؟ زمونږ دا پیغام ده چې دا سړی دی راوځي. څوک دی؟ دا سړی دی. دا دې په څه لګولی جاني؟ دا خو بس موبایل باندې دا هم د پی ټی آی ورکر دی اوس یې ځان وښودو او وایي چې موږ ته دا سړی پکار دی نو که په هر صورت کې یا نو د دې دپاره لکه مطلب دی وایي چې د پاکستان 99% مقبوله پارټي ده او د هغې لیډر چې کم دی دا په جیل کې دی نو د هغه رهایي غواړي. د دې دپاره د شیر افضل مروت لیډرشپ پکار دی او که نه دی؟ پکار دی. ولې؟ بس هغه دروغه خبره کوي صحیح خبره کوي هغه مرسته چې وشي هغه پکار ده. نر دی یا به ښار شي یا به پار یا به هر شي یا به پار شي. نو د سړی رضادېده پکار دی په دې خو ډوک وکړ لږ وخت مخکې شیر افضل مروت دغه خبره وکړه چې دا هم ښه سټپ دی لیکن موږ له پکار دی چې عملي ته ور راوځو او ټول پاکستان ته دا لیډرشپ اسپیشلی بیرسټر ګوهره دا اعلان ورکړي چې دا ټول پاکستان والا راوځي په سړکونو باندې. نو هغه هم دا خبره وکړه چې یا بهار شي یا به پار شي. نو دا یې صحیح خبره کړې که نه؟ صحیح خبره یې کړې او زموږ ټولو سره دغسې اتفاق دی. نو عمران خان دی ولې خوښ دی؟ بس عمران خان خو بس یو لیډر دی د ملک دپاره یو ښه دغه دی لیډر دی دپاره هم دغه دی زړه کې دی اوسي زړه کې نه چې په وینه کې مې زمونږ زړه دی زړه ځان سره جب کې ساتلي اړه پسې جوخ نیولی د خدای مکه عمران خان وفات کړي چې ځکه مرګ حق دی نو بیا به څوک سپورټ کوئ؟ یاره بیا به پی ټی آی پارټي به خو لکه هغسې دغه نه نو بیا به مطلب ووټ استعمالول به هم بیا زړه غواړي که نه؟ یاره مشکل دی که بیا ووټ واچو نو د ووټ بینک خو بیا کمیږي نو پاکستان کې خو ډیموکراسي ده مطلب دا جمهوریت دی په ووټ چلیږي نو چې بیا نه ورکوئ نو بیا به صحیح نو بس کار څه کېږي حق نه میلاویږي غریب ته نه میلاویږي یو لیډر ته نه میلاویږي. د عمران خان یو دغه نه ولې مطمئن؟ بس یو ښه لیډر دی که نه ښه لیډر دی صحیح لیډر دی اسلام یې ریپرزینټ کړی که نه؟ بلکل ریپرزینټ کړی په یو این کې چې کوم
خطاب کړی د هغې نه متاثره وي. بالکل د عوام دپاره ډېر دغه کړی دی، ډېر کړی دی. د عوام دپاره خدمت کوي، لیډر دی، نر لیډر دی او د عوام دپاره ډېر د پښتونخوا والا ورسره ولې دونه محبت کوي، په نره باندې پاس کړی علي امین ګنډافوره. بس زمونږ دپاره ښه دی، د عوامو دپاره که د غریب سړي دپاره ښه دی ځکه خو پاس کړی ښه دی. ښه دی. د پښتون سړي سره یې ډېره ښه کړې، ډېر پښتون سړي لپاره پښتانه مو څخه په نره ولاړ دي، پښتون ورسره په نره ولاړ دی ځکه او بیا به مو سره ولاړ څو پورې ژوندی. په پښتونخوا کې ورسره د ډېرو مشکلاتو باوجود هم شکست ورنکو. دغې ته په څه نظر ګورئ؟ نو بس دا خو د عوامو یوه مینه محبت ورته سره، او چې د عوامو مینه محبت د چا سره نو هغه به کامیاب وي. ملګرو دا و زموږ سره د نن پروګرام کې دغه دوه ملګري او د خپلو خیالاتو اظهار کمنټ سیکشن کې وکړئ، خپل رول اجازت ورکړئ. د لوی الله په امان.